أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء 15 سپارہ آیات نمبر 34 الرجال سړي قوامون حاکمان دي علی النساء په ښځو باندې بما په سبب د هغه څه فضل الله چې فضیلت ورکړي دي الله بعضهم بعض د دوی نه علی بعض په بعضو باندې بعضو د دوی نه په بعضو ته فضیلت ورکړي د بعضو باندې بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړي حسن بصری رحمت الله علیه د دې آیات مبارکه شان نزول دسی بیانی هغه فرمایي چې یو سړی وغه خپل خزه وهله اخزه چې کله وهله نو دغه خزر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریاد وکړو چې د الله پیغمبر ز خپل خاون وخلم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د دې قصاص په اخلو بدله بستا د دې سپېړې او استاد د دې گزار بدله بستا د خاون نه چې کوم دې اغستل شي په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیتونه نازل کړل چې الرجال قوامون علی النساء دا سړی نه غهبانان دي په دې خزو باندې دا حکمرانان دي په دې خزو باندې حاکمان دي په دې خزو باندې لہذا د دین تاسو بدل نشي اغستل نو چې کله دا آیات نازل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې آیات د نزول نه بعد او فرمایل وی مونږ د یو سیز اراده کو او الله پاک جل شانه د بل سیز اراده و فرمای یعنی ما خو د دې اراده کړی و چې زه به د خزله د خاون نه بدل واخلم د خزینه سپیړه استون د خاون نه بورله سپیړه او باسم خو الله پاک جل شانه بل اراده فرمایلی دا چې هغه دا چې دا سړیو په دې خزو باندې حاکمان دی به حکمرانانی دی به نگهبانانی دا سړي نو فرمایي چې الرجال سړي قوامون دا به حاکمان وی علی النساء په خزو باندې د سو وجنه د دوه وجونه به د سړي چې کوم دي نگهبانانی دا خزي به د دې ما تحت وي او سړي به نگهبانانی دا به حاکمانی په د خزو باندې د دوه وجونه یو وجه دا کسبی او وهبی دا یعنی الله پاک انسان ته دک شان دی ور کړی د انسان به کسب او اختیار نشته دی چې انسان سکار او د دې وجنه دی حاکم ګنا الله وهبی دا یو فضیلت انسان نارینه ته په خزه باندې الله وهبی ور کړی تاسو ما بیګا ویلو یو سيزونه دي چې هغه اختیاري دي او غیر اختیاري دي نو دا غیر اختیاري سیز دي چې بده کې د انسان وس نه چلی هغه کم دي هغه دا چې علی النساء الرجال سړي قوامون نگهبانان دي حاکمان دي علی النساء په خزو باندې بما په سبب د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دي الله بعضهم بعضی د دوینا یعنی بعضی د انسانانو نه علی بعض په بعضو باندې بعضو د په بعضو باندې فضیلت ورکړي دي او تفسیر جلالین د دې تفسیر کړي دي بتفضیله لهم علیهن بالعلم والعقل بعضو ته په بعضو باندې ولې فضیلت ورکړل دي سړی ته په خزه باندې ولې فضیلت ورکړل دي
بالعلم والعقل په علم کې هم سړی زیات دی فطرتي طور الله پاک جل شانه په سړی کې د علم دا چې کوم دی زیات پیدا کړی د علم ماده به زیات پیدا کړی والعقل او عقل هم فطرتي طور په انسان نارینه کې الله قدرتي طور زیات پیدا کړی د دې وجه نه دوه ښځې د یو سړي قایم مقام دي په ګواهۍ کې ګواهي پیښ شي نو یو سړی او دوه ښځې برابر دي کو دوه ښځې وي یو سړی وي نو ګواهي چې کوم دی پوره کیږي او کنه یو ښځه وي یو سړی وي بیا ګواهي نه پوره کیږي ځکه دا دوه ښځې د یو سړي ښځې دا چې کوم دی ناقص العقل هم دي او ناقص الدین هم دي د دې دین هم نیم دي د ښځو عقل هم نیم دي دیني به دین هم دی چې ډېرې ورځې چې کوم دی هغه د زنانه پکې مونځ نه کوي هغه په بیمارۍ کې تېرې شي نو دیني په دې وجه باندې نیم دی او عقل په دې نیم دی چې دوه ښځې د یو سړي چې کوم دی قایم مقام دی نو تفسیر جلالین وایي چې دا فضیلت بعضو دی په بعضو فضیلت څه ورکړي بتفضیله لهم علیهن په زیاتوالي د سړو ته په دې ښځو باندې بالعلم والعقل په علم او عقل کې دا سړی د ښځې نه قدرتي طور زیات پیدا کړی دی نو یو فضیلت خدا شو دویم څه فرمایي وبما او په سبب د هغې انفقو چې دوی خرج کړل د سړو من اموالهم خپل مالونه د سړو خپل مال خرج کړی دی دې وجې نه د سړي نگهبانان دي حاکمان دي یو خدا چې سړی په علم او عقل کې الله زیات پیدا کړی دی نو د دې وجې نه دا سړی چې کوم دی حاکم دی په ښځه باندې او دویمه وجه دا ذکر کړه چې د سړو خپل مالونه خرج کړي دي په دې ښځو باندې د ښځې مخر دا په خاوند باندې دی کنه د ښځې خرچه نان نفقه کور دا هر څه چې کوم دی په دې خاوند باندې دي نو دا سړي خپل مال خرج کړل دی د دې وجې نه دا سړی حاکم دی په دې ښځه باندې او ښځه به چې کوم دی محکومه وي ښځه به حاکمه نه جوړي چې کوم کور ښځه مشري پښتانه وي هغه کور رواني ولې دی کې الله پاک د حاکمیت ماده نه دا اچولي نه شي کولی حاکم نو فرمایي چې الرجال سړي قوامون حاکمان دي علی النساء په ښځو باندې نو لومبې سبب یو وجه دا ده بما په سبب د هغه فضل الله چې فضیلت ورکړي دي بعضهم بعضې د دوی نه علی بعض بعضو باندې بعضو د دوی نه علی بعض په بعضو باندې بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړي دي او هغه دي تاسو موږ چې په علم او عقل کې نارینه په زنانه باندې زیات پیدا کړل دویمه وجه شته و بما په سبب د هغه سو انفقو چې دوی خرج کړل د نارینه او خرج کړل من اموالهم خپل مالونه په دې ښځو باندې خرج کړل نو دویمه وجه دا ده د نگهبانۍ فالصالحات پس نیکې ښځې قانتات چې فرمانبرداري وي حافظات او حفاظت کوونکې وي تفسیر جلالین وي ای لفروجهن وغیرها چې دی حفاظت کوونکي لفروجهن د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي وي وغیرها او د دین علاوه د خاوند د مال د خاوند د بچو حفاظت کوونکي دا ښځه به د ښځې صفت هم دا دی چې دا به د خاوند چې کوم دی حفاظت کوي د خپل مال حفاظت به کوي او د خپل عزت حفاظت به کوي نفس صالحات پس نیکې ښځې قانتات چې فرمانبرداري وي حافظات د حفاظت کوونکي وي للغیب پشیشه د خاوند پشیشه د حفاظت کوونکي وي او حفاظت ته څه کوي د خپل شرمګاه د خپل عزت هم حفاظت کوي د خاوند د مال هم حفاظت کوي او دغه رنګې د خاوند د بچو د هغې هم صحیح تربیت کوي بما حفظ الله دا ښځه کو حفاظت کوي نو دا د الله په حفاظت سره کوي یعنی الله دې ښځې ته توفیق ورکړي د الله په حفاظت سره دا ښځه د خپل شرمګاه هم حفاظت کوي او د خاوند د مال هم حفاظت کوي د خاوند د بچو هم حفاظت کوي واللاتي او هغه ښځې تخافون چې تاسو ویریږئ نشوزهن د هغوی د نافرمانۍ نه تفسیر جلالین وي ای عصیانهن د هغې د ګناه نه یریږئ د هغې د نافرمانۍ نه یریږئ نو څه چل وکئ فعظوهن نو تاسو هغوی ته نصیحت وکئ نصیحت وکئ فخوفوهن من الله یعنی دا ښځې د الله نه ویروئ نو چې کومه ښځه دا چې کوم دی نافرماني کوي نو رومبې کار دا دی چې ډایرکټ په وال نه شروع کوي رومبې دې ته به نصیحت کوي فعظوهن دې ښځې ته نصیحت وکړه نو بعضې ښځې داسې وي چې هغه د غلط فهمۍ شکاري نو که ته ورته نصیحت وکړې د الله نه ویری چې ګوره زما په تا باندې حق دی ته زما ښځه او د خاوند حق دا چې کوم دی لوی دی د خاوند حق ورته بیان کړي
او د الله نه ویری نو کې دي چې دا ښځه ټیک شي او ستا فرمانبرداري شروع کړي. نو لومبې به وال نه ګڼو، لومبې به ورله دعوت ورکړي. نو فعظوهن، نو نصیحت وکړئ دې ښځو ته. او که بیا ټیک نه شوه نو دویم کار به داسې کوئ، وهجروهن، تاسو جدا شئ د دې ښځو نه، فی المضاجع، د دې د ملاستې په ځایونو کې. نو لومبی چې کله ښځه روانه شي نه سمیږي، او دا روانه شي سمیږي، نو لومبی به ورله دعوت ورکړي، نصیحت به ورته وکړي، وعظ به ورته وکړي، د الله نه به یې ویری، نو دا به ټیک شي. او که ټیک نه شوه نو بیا دویم حکم دا دی چې بیا به د ملاستې ځای ورسره جدا کړي. خو داسې به نه کوي چې کټه بستره والی بار ته ووځي، بار ته به نه وځي، په خپله کمره کې به ورسره کټ جدا کړي، ځان به ترې خفه کړي، ګورې را ګورې به ورته نه، ځان به دروند دروند کوي. نو دا دویم حکم دی. وهجروهن، تاسو جدا شئ د دې ښځو نه، فی المضاجع، د ملاستې په ځایونو کې. نو که دا ښځې په دې باندې به ټیک شي او دې سره به احساس پیدا شي چې یاره زما دا خاوند زما نه خفه دی، او چې کومه خاوند دا د ښځې نه چې کوم دی یوازې شپه تېره کړي، خفت د شپه تېره کړي، په دغه ښځه باندې تر ساره پورې د الله لعنت راورېږي. نو ورسره به دا وعیدونه هم بیان کړي، نو دا به ویریږي، نو سمه به شي. که بیا هم سمه نه شوه نو وضربوهن، بیا ووهه دې ښځو لره، دا ښځو لره ووهه. درېیم ځای کې بیا حکم چې کوم دی د والو راغلی د ښځې. مونږ پښتانه خو لومبې ګزار کړو، لومبې به ګزار نه کړو، لومبې به نصیحت کوئ. خو دا ټیک نه شوه، صحیح نه شوه، ستا فرمان برداره نه شوه، نو دویم حکم دا دی چې کټ په سره جدا کړي. او که بیا هم ټیک نه شوه نو درېیم حکم دا دی چې بیا به یې ووهئ. خو څنګه به یې وهئ؟ داسې به یې نه وهئ چې د مخ کاسه وله روانه کړي، سوکته وکړي او غاښونه وله ووهئ، غاښونه وله وغورځوئ، یا څپېړه ته وکړي مخ وله په مخ باندې به یې نه وهئ. په داسې د ښایست په ځایونو باندې به ښځه نه وهئ، د ښایست په ځایونو باندې. او داسې دروند ګزار به هم نه ورکړئ چې لاس خپل وله مات کړي، بس درمیانه غوندې ګزارونه به پرې وکړي چې دا ویریږي. هسې خرش پرش به وکړي که نه. سړي مار ساتلی و، مارو دا مار یې ساتلی، مار ته یې وایي داسې کار وکړه ماره، وایي زه بار ځمه په چکر باندې، خو یاسې نه چې څوک وچیچي، نو هغه دې صحیح ده نه کوي، نه چیچم، بس مال پروت و، کله وړوکي راځي په کاڼه باندې ولي، کله ګاونډیانو وړ راځي په کاڼې ولي، څوک یې په چپل ووهي، څوک یې په لختو وهي. نو چې کله هغه مالک د بهر نه راغی نو هغه مار ته وایي داسې دي، مار تک سرو د وینو، وایي داسې دي، خو تاسو لی خو چې کوم دی خانه ډاخانه کړی دی، درس جل کړی. هغه مالک خو تا وایي چې څوک چیچا منو، نو هغه د الله بنده ما خو ته وایي چې څوک چیچا مو خرش پرش کوه که نه، پوه شوې؟ ته خو مې چیچا مو خرش پرش کوه چې دا واړه د نه یارېږي، نو خرش پرش به داسې ډایرکټ ګزار به نه ورکړي چې لاس خپې مات شي. نو داسې انداز کې به ښځه واخلي چې لاس یې هم مات نه شي، د ښایست ځای هم زخمي نه شي. نو حکم دی خو درمیانه غونډه کې وخل، داسې وخل نه چې یا غاښ مات شي یا د لاس مات کړي یا د خپه ماته کړي. نو درېیم حکم بیا دا دی چې دا وضربوهن، ووهئ دې ښځو لره. نو فإن اطوعنکم، بیا کو چېرې اطوعنکم دوی فرمانبرداري وکړله ستاسو، فإن اطوعنکم، بیا کو چېرې دوی فرمانبرداري وکړله ستاسو، یعنې ستا خبره یې ومنله او دا ښځه ټیک شوه، نو فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو بیا مه تلاش کوه د دې ښځو خلاف بله لار د والو دپاره بیا مه تلاش کوه. بیا ستا زړه کې چې کوم ګونډې دی هغه ګونډې وباسه. ستا ورسره نالګي وه، دا ښځه ټیک شوه، اوس ته د خپل زړه نه هغه بغض او حسد د دې ښځې چې کوم پکې پروت دی نو هغه ترې وباسه، بس زړه ورته اوس صفا کړه، نور بله لار مه تلاش کوه. ځکه ان الله بېشکه الله تعالی کانه دی علیا کبیره، ډېر اوچت، کبیره او ډېر لوی. الله ډېر اوچت شان والا دی او ډېر لوی دی، نو الله په هر څه باندې پوهېږي. الله ستانه د دې ښځې بدل هم اخیستلی شي. نو که دا ښځه ټیک شو نو بیا به ورته ډکې ګونډې نه ساتي او د وښلو بانې به ورته نه لټئ، بس اوس دا ټیک شوه ته د خپل زړه صفا کړه. او که داسې دې وکړل نو بیا به الله ستانه تپوس کوي خامخ. نبي علیه السلام د دې په باره کې ډېر فرمایلي دي چې خبردار د ښځو په باره کې د الله نه ویرېږي. بعضې ښځې وچ په وچو وخي، که وچ وچو وال دا هم شریعت اجازت نه ورکوي تعالی. ټیک ته نګهباني و دې دا مطلب نه دی چې ته څه کوې نو کوه، د شریعت په حدودو کې دننه به کار کوي، دننه به نګهباني کوي. نبي علیه السلام فرمایي دا زما، الله فرمایي دا زما په عقد باندې ستاسو په نکاح کې راغلي، زما په عقد باندې. لکه دې ښځه چې خپل کور پرېښی دی، خپل پلار پرېښی دی، خپل وروڼه یې پرېښي دي، خپله خوږه مور یې پرېښې ده او ستا سره دلته کې ژوند تېري، نو دا د الله د عقد د لاندې تېري. که نه پردی ښځې ته لاس که نه پته به ته ولګي. دې کې خو د الله عقد مخې ته راغلی دی، نکاح پکې تړلی شوی دی،
د دې وجه نه دې ښځې تا ته سر ټیټ کړی د دې به هم خیال ساتئ. وان خفتم او کچرې تاسو یریږئ شقاق بینهما د مخالفت نه، شقاقه د مخالفت نه، بینهما په مابین د دې دواړو کې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم مخالفت د دې نه یریږي چې دا به ډېر شي نو څه وکړئ فبعثوا تاسو مقرر کړئ حکمن یو منصف یو ثالث یو درېمګړی من اهله د دې سړي د طرف نه وحکمن او یو درېمګړی من اهلها د دې ښځې د طرف په دې باندې په والو باندې کارونه شو. څلورم حکم دا دی چې بیا به د دې سړي د طرفه یو درېمګړی مقرر کړي سړي د کورنۍ نه او د ښځې د کورنۍ نه به یو درېمګړی مقرر کړي. نو دا دواړه به لړ شي د دواړو خبرې به واوري او چې کوم کس ته ګناه وي نو هغه ته به وایي چې تا ته ګناه دی ته خپله غلطي ومنه. داسې به نه کوي چې خاونه ته هم بد نه وایي خو دا ښځه د ګورې هم ښه وي ته هم ښه وایي خو دې هم بد نه وي. داسې به نه وایي چې کوم کس ته ګناه دی هغه ته به خپل ګناه وایي چې ته په ګناه باندې ته په غلطه باندې لہذا ته د خپل ګناه ومنه خپل ګناه. او د انسان صفت دا دی چې دنه ګناه وشي دی خپل ګناه مني او د شیطان صفت دا دی چې دی خپل ګناه نه مني. تر اوسه پورې ابلیس چې کوم دی سجدې نه انکار کړ دی اوسه پورې انکار کوي خپل ګناه او د ګناه نه ښکاري. او د انسان صفت دا دی چې دنه څه ټیم غلطي وشي دی فوراً وي الله زه ګناهګار یم ما نه غلطي شوې. نو دا ښځه او سړی دی به خپل ګناه ومني چې ومني بس خبره به ختمه شي. وان خفتم بیا کچرې تاسو یریږئ او تاسو سره یره وي شقاقه د مخالفت نه بینهما په مابین د دې ښځه او خاوند کې فبعثوا نو تاسو مقرر کړئ حکمن یو منصف یو درېمګړی من اهله د سړي د اهل نه سړي د خاندان نه وحکمن او یو درېمګړی من اهلها د ښځې د خاندان نه ای یریدا کچرې دې دواړه غواړي خو دا درېمګړي دواړه غواړي اصلاحا اصلاح کول یوفق الله نو یو ځای والی به راولي الله بینهما په مابین د دې دواړو کې ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیما پوهه خبیر او خبردار. نو دا درېمګړي به هم ښکلې خبرې وکړي د دواړو په منځ کې د اختلاف د زیاتولو خبرې به نه کوي د ښځې خبرې به واوري دواړه بیا به د خاوند خبرې واوري بیا به کو خاوند په غلطه هغه ته به ته په غلطه یې ته خپله غلطي ومنه کو ښځه په غلطه وه ښځې ته به وایي ته په غلطه یې ته خپله غلطي ومنه. نو بس چې ښځه خپله غلطي ومنله نو بیا به خاوند د زړه نه ګونډې وباسي او که خاوند د غلطي وه خاوند خپله غلطي ومنله نو ښځه به د زړه نه ګونډې وباسي اتفاق او اتحاد به راشي. الله وفرمیل ان یریدا کو چېرې دا دواړه غواړي دې دواړه په اخلاص سره پاسېدلي د درېمګړي نو هر سړی چې روغې له ځای نو په اخلاص سره ځي نو کومې روغې نه چې څوک په اخلاص سره پاسي الله پاک جل شانه په دې کې خیر او برکت اچي او د غروغ الله پاک بیا کوي. خو زموږ خو اروغ هم د پیسو دي نن سبا نو په اخلاص سره نو ان یریدا کو چې دواړه غواړي د درېمګړي اصلاحا اصلاح کول غواړي د دې دواړو د دې ښځې او د خاوند په منځ کې صلح راوستل غواړي جوړ راوستل غواړي نو یوفق الله نو یو ځایوالی به الله راولي بینهما په مابین د دې دواړو کې خو د دې دواړو په وجه باندې به الله دا روغوالی راولي ځکه چې دوی په اخلاص سره پاسي او دوی نیت وکړي چې الله دا ښځه او خاوند روغ کړي نو الله به یې روغ کړي الله به دواړو کې چې کوم دی روغوالی راولي. ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیما پوهه خبیر او خبردار. الرجال قوامون سړي حاکمان دي علی النساء په ښځو باندې بما په سبب د هغه څه فضل الله چې فضیلت ورکړی دی الله بعضهم بعضې د دوی نه علی بعض په بعضو باندې و بما په هغه څه باندې په سبب د هغه څه انفقو چې دوی خرج کړل د سړو خرج کړل من اموالهم خپل مالونه فالصالحات پس نیکانې ښځې قانتات فرمان بردارې حافظات چې حفاظت کوونکي وي للغیب په شیشه د خاوند نه بما حفظ الله حافظات چې حفاظت کوونکي وي للغیب په شیشه د خاوند نه بما حفظ الله د الله په حفاظت سره واللاتي او ښځې تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغوی د نافرمانۍ نه یعنی تاسو یریږئ مطلب دا چې دا ښځې نافرمانه وي نو فعظوهن نو تاسو نصیحت وکړئ دې ښځو ته دا ښځې ویریوئ د الله نه
وهجروهن او کو بیوم ټیک نشولا نو وهجروهن نو تاسو جدا شئ د دې خزونه فل مضاجع د دې د ملاست په زینو کې وضربوهن او کو بیوم ټیک نشولا وضربو نو اوخهن د خزلرا فان اطعنکم بیا کو چری فرمان بردار پر دی فرمان بردار شوي تاسو فلا تبغوا نو تاسو متلاش کوي علیهن د دې خزو خلاف سبیلا بل لار د والو ور لم تلاش کوي ان الله بیشک الله تعالی کان دی علیا ډیر اوچت کبیر او ډیر لوی وان خفتم کچری تاسو یریږي شقاقا د مخالفت نه بینهما بما بین د دې خزو خاون کې فبعثوا تاسو مقرر کړي حکمن یوم منصف یو ثالث یو درمګړي من اهله د سړی د اهلنا وحکمن او یو درمګړي من اهلها د خزي د اهلنا ای یریدا کچریدا دواړه غواړي اصلاح کول د دې خزي او د خاون یوفق الله یو زیوال براولی الله بینهما بما بین د دې خزي او خاون کې ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما بوها خبیر او خبردار الرجال قوامون سړي حاکمان دي علی النساء فخذ باندې بما فضل الله بعضهم على بعض سبب د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دي الله پاک بعضهم بعض د دوینه علی بعض په بعض باندې وبما په سبب د هغه سو انفقوا چې دوی خرج کړل من اموالهم د خپل مالونو فالصالحات پس نیکی غزي قانتات فرمان برداري حافظات چې حفاظت کوونکی وی للغیب پشیشه د خاوننا بما حفظ الله د الله په حفاظت سره ولات یو خاخذي تخافون تاسو یریږئ نشوزهن د هغوی د نافرمانینا فعدوهن نو تاسو نصیحت وکړئ د خزوتا وهجروهن او تاسو جدا شئ د خزونه فل مضاجع د دوی د ملاست په زینو کې وضربوا اوخی هن د خزلرا فان اطعنکم بیا ګوچری دوی اطاعت وکستاسو فإن أطعنكم بیا گجری دوی اطاعت اگستاسو فلا تبغون تاسو متلاش کوي علیهن د خزو خلاف سبیلا سلارا ان الله بیشک الله تعالی کان دی علیا ډیر اوجت کبیره ډیر لوی وان خفتم کچری تاسو یریږئ شقاقا د مخالفتنا بینهما بما بین د دې خزي او خاون کې فبعثوا تاسو مقرر کړئ حکمن درمګړي من اهله د دې خاون د اهلنا وحکمن او یو درمګړي من اهلها د خزي د اهلنا یریدا گجری غواړي دا دواړه درمګړي اصلاح کول د دې خزي او د خاون یوفق الله یو زیوال براولی الله پاک بینهما بما بین د دې خزي او د خاون کې ان الله بیشک الله تعالی کان دی علیما بوها خبیر خبردار الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك